بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه سید کبیر علي شاه ګرانو کتونکو افغان او پاکستان ترمنځ چې کم تاوتریخوالی د 1300 ورځو راڅخه روانو په هغې باندې به خبرې اترې کوو. دا وخت موږ سره سینیر صحافي او تجزیه‌کار فدادیل صاحب موجود دی. سر ډېره مننه پروګرام کې د راتلو. مننه شاه صاحب. سر تاسو سره ډېر ژور نظر وي په افغانستان باندې. لږ دا راته ووایي نوې اپډیټس څه دي د افغان کډوال حوالو سره، چې کوم دا بارډر بند دی، کوم دا ګاډي ولاړ دي، د دې حوالې سره لږ زموږ کتونکي آګاه کړئ. کبیر صاحب، یو خو سیز فایر شوی دی تازه ترین، خو دا دی چې هغې نه پس بیا د پاکستان او د افغانستان په سرحد باندې څه داسې تاوتریخوالی یا څه ډز نه دی شوی. ډزبندي شته، د هغې باندې دواړه فریقین ښه عمل کوي او پاتې شو سرحدي پوینټس هغه تر اوسه پورې بند دي. پرون هم دا امکان څرګند شوی او نن هم دا امکان و چې دا سرحدونه به کولاو شي، خو هغه کولاو نه شو. اوس خدشات اندېښنې دا دي چې دا به تر 25 پورې بند وي. دا زر تر زره کولاول پکار دي، په دا چې دلته نه هم ډېر سامان ځي افغانستان ته، افغانستان نه هم ډېر سامان راځي. خصوصا موږ که د سبزیانو حوالې سره خبر وکړو، که د فرش فروټ حوالې سره خبر وکړو، نو د دواړو ملکونو تجار چې کوم دي هغې ته نقصان رسي. افغان کډوالو حوالې سره تاسو خبر وکړه، نو د پاکستان په پالیسي کې خو هېڅ بدلون نشته. دا خبرې هم شوې دي په دوحه مذاکرات کې، صرف د سیز فایر خبرې نه دي شوي. که یو طرف ته د سیکیورټي معاملات ډسکس شوي دي، په ګنټو هلته مذاکرات شوي دي، نو ورسره د سرحدي چې کوم صورتحال دی، د سیکیورټي معاملات او د پاکستان او د افغانستان تجارت او بیا افغان کډوال. نو افغان کډوال تاسو پته ده چې اوس هم په لکونو خلک دلته په پاکستان کې موجود دي، او کله هم چې د دوه ملکونو جنگ وشي، څنګه چې په هغه ورځو کې موږ ته د هغه پاکستانیانو چې کوم هلته کاروبار په سلسله کې موجود دي یا هلته سټوډنټس دي، د هغې حوالې سره تشویش وو. داسې تشویش د افغانانو حوالې سره هم په پاکستان کې چې کوم موجود دي. خو ښه خبره دا ده چې نه هلته پاکستانیانو ته چا څه نقصان زیان رسولی دی، او نه په پاکستان کې افغان کډوالو ته څه داسې مشکل مخې ته راغلی دی چې هغې د وجې نه په ده چې دا جنګ د پاکستان او د افغانستان د ولس نه و. دا چونکې سیاستونه دي، چونکې د اسلام آباد او د کابل تعلقات کشیده و، نو وایي په شر کې خیر وي. نو اوس خیر په دې کې دی، مونږ ته هغه سیز فایر معاهده هم ښکاري. هغې نه پس چې په 25 اکتوبر باندې کومه سلسله به په استنبول کې شروع کېږي، نو هغې نه ډېر زیات امیدونه دي چې په هغې کې به ډېر زیات معاملات ډسکس هم شي او په هغې باندې به د دواړو هېوادونو باقاعده معاهده هم وشي. سر در دې دمه پورې څومره افغان کډوال تللي دي خپل وطن ته واپسي کړې ده، او څومره لا په پېښور کې دغه هلته کې پراته دي؟ ګوره، د افغان کډوالو حوالې سره د خیبر پښتونخوا حکومت او د وفاقي حکومت چې کومه پالیسي ده، په هغې کې موږ ته څه هغه ښکاري چې اختلاف پکې شته، اختلاف رایې پکې شته. خو هغې باوجود موږ دلته ګورو چې هغې دپاره ود هولډنګ چې کوم کیمپس دي هغه هم جوړ شوي دي. دوو هغه بیا درې شو، د دې دپاره چې دې ته سهولت میلو شي. چې کوم اے سی سی کارډ هولډر وو تقریبا 8 لکه پورې، یا پی او آر کارډ هولډر وو تقریبا 14 لکه پورې، نو هغه خو ټول اوس غیر قانوني دي، ډکلیر شوي دي د پاکستان حکومت طرف نه. په دا چې کوم ډیډ لاینز چې کوم دوی ته میلاو شوي، بیا په دې کې په تاسو دا هم کتلی چې د پنجاب نه او د سند نه ډېر خلک راغلي او بیا په خیبر پښتونخوا کې آباد شوي دي. په دا چې هلته سختي ډېره وه او دلته په دې صوبه کې سختي ډېره نشته. څو پورې چې دا تعداد خبره ده، نو دا چې کوم تعداد تاسو ته ما وښود، کوم اعداد و شمار د یو این ایچ سی آر طرف نه راځي، یا د افغان کمیشنریټ طرف نه راځي، یا د وفاقي وزارت داخله طرف نه، یا صوبایي محکمه داخله چې کوم دي د پنجاب، بلوچستان، سند او د خیبر پښتونخوا، دا ټول اعداد و شمار ټیک نه دی. دا به هله پته لګي چې یو ځل دا ټول افغانان پاکستان نه وځي، افغانستان ته لاړ شي، او بیا دی قانوني طریقې سره یا په ویزه په ذریعه باندې پاکستان ته واپس راځي، نو هله به دا پته لګي باقاعده د دې رجسټریشن که شوی هم دی، که څوک دې نه مخکې اے سی سی کارډ هولډر وو، که پی او آر کارډ هولډر وو. په دې اعداد و شمار باندې زه یقین نه ساتم په دا چې خلک به واپس تلل بیا به راتلل. نو زمونږ چې کوم 2640 کیلومیټر سرحد دی د ټول پاکستان، او 1250 کیلومیټر سرحد د خیبر پښتونخوا د افغانستان سره دی، نو په دې ټول سرحد کې داسې ځایونه شته دي چې هلته نه خلک ډېر په اسانه پاکستان ته واپس راځي.
سر د نه مخکې هو زموږ وزیر اعلی علي امین ګنډپور چې کوم وو هغه هم د احکامات جاری کړي چې خیبر پښتونخوا نه به نه څوک په زور وباسي نه به دی چې کوم دی چاپې به وهي کورونو ته. اوس نوې وزیر اعلی چې کوم راغلی دی سهیل افریدي صاحب هغه هم دغه بیانات دي. دا څه وجوهات دي د دې منځ کې دا څه خبره داسې پرته ده چې یاره که زموږ مرکزي حکومت ته هغې وایي چې ویې باسي او که زموږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی نو هغه وایي څوک بیا نه وباسي. ګوره هغه خو اوس دا خبره نه کوي چې مې وباسي او خو باقاعده سهولت ورکوي باقاعده کیمپونو تعداد ورته زیات کړی دی او دا خبره کوي چې موږ دا غواړو چې ډېر په باعزته طریقې سره دی واپس لاړ شي. کوم چې پهله تقریر کړی دی سهیل افریدي د حلف اوچتولو نه پس په اسمبلی کې پای کې دا خبره هم کړې وه چې زموږ د پارټي پالیسي خو دا وه چې کوم افغانان په پاکستان کې پیدا شوي دي هغې ته د پاکستان شهریت میلو شي. خو اوس چونکې د وفاق پالیسي ده موږ هم ورسره په دې کې به تعاون کوو او صرف په دې هکله چې باعزته طریقې سره دا افغانان چې کوم د خپل ملک ته واپس لاړ شي. په دې کې صرف اختلاف خو ظاهر خبره ده چې صرف په دې چې د دې پکړ د کړ نه دی پکار د دې په زبردستی ډیپورټیشن نه دی پکار د دې نیول نه دی پکار د دې ته بې عزتیانې نه دی رسول پکار. نو ظاهر خبره ده خو زه وایم چې یو ښه موقف دی چې کدی واپس ځي ولته افغان حکومت طالبانو حکومت هم هغې دپاره تیار دي هلته تیاریانې کړي دي. ظاهره خبره ده په لکونو خلک د ایران نه هم راغلي دي د پاکستان نه هم ور روان دي. نو دا د افغان حکومت دپاره ظاهره خبره ده چې ډېر مشکل صورتحال دی خو هغې چېرته هم دا نه دي ویلي چې یاره تاسو یې مه رالیږئ. هغې وایي تاسو یې رالیږئ موږ تیار یو. ټول افغانانو ته هغه دعوت ورکړی دی چې تاسو راځئ خپل ملک آباد کړئ د خپل ملک په تعمیرونو کې برخه واخلئ. خصوصا صرف افغان مهاجرین هغه نه چې په ایران او په پاکستان کې دي هغه با چې کوم چا سره مال او دولت دی چې کوم د خپل شعبې ماهرین دي هغې ته هم دعوت ورکړی دی چې تاسو خپل ملک ته واپس راشئ او د خپل ملک په خپو باندې ودرولو کې خپل کردار ولوبوئ. سر اخرنی سوال د کم افغان سټوډنټس چې دي هغوی ګیله کوي چې یاره هلته کې تعلیم نشته په تعلیم باندې بندیز دی دلته کې موږ ته موقع دی راکړي په پاکستان کې چې موږ خپل تعلیم مکمل کړو بیا به خپل وطن ته واپسي وکړو. ګوره داسې د مختلف شعبو خلک دي چې هغې ته ډېر زیات مشکل دی. ان جی اوز سره چې چا کار کړی دی حامد کرزی او د اشرف غني په دور کې چې چا افغان حکومت سره نږدې کار کړی دی او خصوصا امریکې یا نیټو فورسز سره کار کړی دی نو هغه خلک ډېر زیات په مشکل کې دي. میډیا خلک چې کوم دي ډېر زیات په مشکل کې دي. د سره د فن سره وابسته چې کوم هنرمندان دي هغه ډېر زیات ځان ته پریشان دي او سټوډنټس او په سټوډنټس کوم بیا جنکې هغه جنکې چې کوم دلته زیر تعلیم دي په مختلف تعلیمي ادارو کې پاکستان حکومت دی ته سکالرشپس هم ورکوي خو ورسره اوس پکار دا دي چې دې سټوډنټس ته په افغانستان کې تیاره ښکاري. هغه وایي چې زموږ د تعلیم سلسله چې کومه ده د چا امتحان شوی دی یا د چا امتحان تیاری ده ډېرې مرحلې تاسو پته ده چې سټوډنټس مختلف سټیجز کې ډېرې زیاتې مرحلې ده په خپله هغه هم پریشانه دي د هغې پیرنټس چې کوم دی هغه هم ډېر زیات پریشانه دي. پکار دا دی چې افغانستان او د پاکستان حکومت په شریکه کم از کم د سټوډنټس لپاره یو داسې لاره روباسي چې دوی ته څه مشکل نه وي. که پاکستان حکومت اجازت ورکوي د سټوډنټس ته د هغې پیرنټس ته چې دوی خپل تعلیم مکمل کړي نو هغې نه پس که دوی واپس تلل غواړي نو دا به زه وایم چې یو بهترین خیرسګالۍ والا پیغام ومي یو ښه ګام به وي. ډېره مننه سر تفصیلاتو راکولو. کتونکو دا فدا عادل صاحب چې کوم جوور نظر یې لرلو په افغانستان باندې او هغوی خپل موقف چې کوم دی هغه تاسو ته مخې ته کېښودو. دا زموږ نننی پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت د لوی الله په امان.